ان شاء الله امید دی نن موسم ښه دی خو د هلکانو رجسټریشن روانو په دې وجه باندې ستاسو لږ ټایم خراب شو. بس موږ اوس ان شاء الله په کم 10 بجې تقریبا ان شاء الله بس لږ ټایم کې تاسو که خیري ان شاء الله دا ګیټونه زه د ملګرو ته وایم چې بند کړي او لږ ټایم کې زه کاري صاحب ته زموږ د آی سی ایم ایس د سپورټس انچارج د آی سی ایم ایس کوارډینیټر او بهترین تاسو که ګورئ نو زموږ په سپورټس کې زموږ کرکټ چیمپئن دی، والیبال زموږ چیمپئن دی، نیشنل انتم زموږ چیمپئن دی. دغه شان مختلف آبا ته بیا تفصیل سره ووایي ته دلته زیات تر تصویران هم د ماشومانو لګېدلي دي. هر گیم موږ یوازې دی کې نه په ګیمونو کې موږ ماشومان چې د شایننګ سټار جوړو. جنکۍ زموږ چې د انټرنیشنل ګیمونو ته ووتې زموږ انټرنیشنل ګیمونو کې اوس سکالرشپ بیګام یو ماشومې ما ته فون وکړو وایي زما چې دی په یو یونیورسټي کې چې دی په سپورټس باندې لا ریزلټ راغلی نه دی هغې ته سکالرشپ میلاو شو د 20 لپاره. نو په موږ په سپورټس باندې په ایکسټرا اکټیویټیز باندې په دې باندې ډېر زیات کار کوو او هم تاسو کې به موږ انشاءالله دا را پیدا کوو او تاسو کې به سټار جوړو. زموږ یو ماشوم دی زموږ د کرکټ کیپټن چې کوم دی هغه لاهور قلندر کې ابلوزه شو د هغه سلیکشن شو. دغه شان مختلف جنکۍ چې دی هغه په وپا کې آرمي کې مختلف ګیمونو کې هغې سلیکشن وکړو. یوازې ډاکټران نه یوازې انجینران نه ورسره موږ سپورټس کې چې دی نام ګرامي ماشومان الحمدلله د دې ادارې نه فارغ شي او دا اداره په فری آف کاست خرچه کوي. همیشه موږ غرض دا دی موږ ګټه دا نه ده چې پیسې ټولې بس زموږ د 400 یو موږ ټول د 400 یو موږ د سره پنجاب نه یو راغلی موږ هم د 400 خلک یو او د 400 په بچو خوږېږو. موږ دا خیال نه چې د 400 د بچو په جیبونو زموږ کم نظري موږ د بچو په سوچ باندې نظر وي چې دا بچې څه جوړېدل غواړي چې دې بچي نه موږ هغه جوړ کړو. الحمدلله زموږ ښه سوچ دی انشاءالله او چې څوک ویده کې نو هغه موږ له راشه سپورټس والا حافظ قرآن دپاره دې دپاره خو بغیر ټیلنټ ټیسټ ته زموږ سکالرشپ دی. تاسو بیا هغې لپاره بروشر بار حاصلول هم شئ په دې میز پراته دي تاسو واخلئ د ریزلټ نه پس هم هغه تاسو بغیر د هغې نه راتلی شئ چې کوم هغه کیټګریز کې راځي هغې کې فری ایجوکیشن خو هغه مارکس بیس باندې دی. میټرک کې چې تاسو کومې نمبرې والې په هغې باندې به هغه تاسو چې دی هغې تاسو ته میلاویږي. نو چې هغې کې فری ایجوکیشن 50% 100% 75% او هغې کې داسې سکالرشپ هم شته چې تاسو ته پکې یونیفارم او کیش هم میلاویږي. زه انشاءالله امید لرم چې ستاسو قسمت هم خو نن ماحول ډېر زبردست و ډېر ښکلی ماحول دی. باقي کې دوب تی ګرمي ده هغه خو دا هغه شان ګرمي نشته چې کوم تنګولو والا ده. نو انشاءالله امید لرم چې تاسو به که خیري بهترین طریقې سره چې دی پیپر اټیم کې او زه کاري صاحب ته د 400 د آی سی ایم ایس کوارډینیټر هغه ته خواست کوم راشه او خپل ټای سنبال کړه. ټیک شو تھینک یو. پروګرام باقاعده شروع کړئ. مهرباني وکړئ چې په خپل رول نمبر باندې کښېنئ ځکه کوم پیپر چې تیار شوی دی په هغې باندې ستاسو رول نمبر او ستاسو نیم لیکلی شوی دی. ټیک ده که نه؟ نو د بل چا پیپر تاسو نشئ حل کولی. په هر پیپر باندې باقاعده ستاسو نیم پرنټ شوی دی چې کوم موږ سره پرونه پورې چا رجسټریشن شوی دی چې نن رجسټریشن شوی دی هغې لپاره اوس نیو هغه لګیا دی هغه موږ ته لګي شو جوړه شو اوس هم دنیا رشته دا ټیسټ هم ځکه لیټ شو چې نوی رجسټریشن شروع دی موږ وایي خیر چا ته مکمل وشي. نو تاسو ته یو خبره ریکویسټ کوو چې دا پیپر چې دی په خپل نمبر باندې کښېنئ غلط په نه کښېنئ په دې چې کوم نمبر درته لیکلی وګورئ او تاسو ته په سلپ باندې کوم نمبر لیکلی یم پاک که کرسۍ باندې کښېنئ. زه د خپل سټاف ته هم دا ریکویسټ کوم زموږ چې کوم سټوډنټس دي سابقه او دا ټیچرز حضرات چې کوم دي ټولو ته دا خواست دی چې د هر یو جینیر نمبر چک کړئ او د کرسۍ باندې چې کوم نمبر لیکلی هم چک کړئ او په هغې باندې هغې په خپل سیټ باندې کښېنوئ. ټیک ده که نه؟ 5 منټ 10 منټه زه تاسو له درکوم او شا بیا دا کار وکړئ موږ بیا چک کوو. ښه شاباس. زموږ د 400 د سکولونو د مختلف سکولونو مختلفو علاقو نه د ادارې نه د ښه امید ساتلو د سکالرشپ حاصلولو دپاره او د دې ځای نه د فایدې حاصلولو دپاره د کوالټي ایجوکیشن حاصلولو دپاره ګلونو تاسو راغلي آی سی ایم ایس ته
په دې باندې موږ تاسو ته هرکلی وایو. زه یو دوه انسټرکشن تاسو ته درکوم د ټیلنټ ټیسټ متعلق. تاسو ته چې کوم پیپر ملاویږي دا به دریو حصو کې وي. یو پیپر به MCQs ټایپ وي، هغه ببل ټایپ تاسو چې عام روټین کې کوئ. دویم به یو وي هغې کې به ایسای وي او بل به ورسره کی وي. او دې طریقې سره به دې کې نقل سوچ ډېر کم دی. خو زموږ درخواست دا دی چې تاسو به الیکټرانک ډیوایسز چې څونه دي یا سمارټ فون وغیرہ دا شیزونه به استعمال کا. بالکل تاسو به روباسئ نه د جیبه. زموږ سټاف په دې باندې موږ دې ته دا انسټرکشن دي چې دا تاسو نه اخلي. ځکه ICMS د لکونو روپو سکالرشپ هر کال ورکوي. د سکالرشپ کنسپټ د سکالرشپ دا آیډیا دا په KPK یعنی پخوا خو به ورته NWPA په دې کې د ټول نه لومبې د سکالرشپ کنسپټ دا چې انټروډیوس کړی دی دا ICMS انټروډیوس کړی دی. ICMS د KP د ټول نه غټه اداره ده. په KP کې د ټول نه زیاتې ادارې دي. په بورډ کې همیشه د دې ښه پوزیشن راغلی دی. ICMS په 400 کې الحمدلله اوسه پورې چې څومره ریزلټونه راغلي دي هغه 100% راغلي دي. خو 100% هم داسې نه دي چې سره پاس شوي دي. A+ او A ګریډ ټول راغلي دي. تاسو باقاعده زموږ ګزټ کتی شئ. ICMS د 400 خلکو ته یو نوې سوچ ورکړو، یو نوې قابل ماشومانو ته یو فری ایجوکیشن ورکړو، کیش سکالرشپ ورته ورکړو، یونیفارم ورته ورکړو، بکس ورته ورکړو. هغه ماشومان چې کوم ماشومان هغه په ښو ادارو کې تعلیم نشو کولی، نشو حاصلولی، د هغې وس نه کېده، ICMS هغې ته یو موقع ورکړه. ICMS هغې ته کیش پاکټ منی ورکړه، هغې ته یونیفارم ورکړه، هغې ته بکس ورکړه. هغه موقع نن ده. تاسو ناست یې او تاسو کې دا ټیلنټ شته انشاءالله. په تاسو کې ډاکټران ناست دي، په تاسو کې انجینیرز ناست دي، په تاسو کې هر قسم خلک ناست دي چې کوم د پاکستان په ښو عہدو دي په تاسو کې ناست دي. تاسو د راتلونکي مستقبل چې دی مستقبل یې سټار یې د ICMS سټار یې انشاءالله. قسمت چې ستاسو هر ځای کې وي، د هر چا خپل سوچ دی چې کوم ځای کې ایډمیشن کوي د هغه حق دی، هغه ته رایټ دی. خو ICMS انشاءالله دعوه کوي چې ICMS په کوالټي ایجوکیشن باندې هیڅ کمپرومایز نه کوي. موږ عالم ته وایو چې راشه ICMS کې ایډمیشن وکړه، بالکل ټیوشن ته ضرورت نشته. او موږ نه راشه ته څه غواړې ما سره عهد وکړه، ما سره وعده وکړه چې زه ډاکټر جوړېدل غواړم. انشاءالله ICMS په تا نه ډاکټر جوړوي. موږ سره چې کوم سټاف دی کوالیفاید سټاف دی، بهترین سټاف دی. زموږ پرنسپل هغه د ګورنمنټ کالج ریټایر پرنسپل پروفیسر عبدالغني خان صاحب دی. زموږ وایس پرنسپل بهترین ایجوکیشنسټ، د 400 بهترین ایڈمنسټریټر، د بابر سکول نه ریټایر پرنسپل. په ټوله 400 کې د هر چا نه تپوس کوئ چې په 400 کې د سرکاري سکولونو کې د ټول نه ښه ایډمنسټریټر څوک و؟ هر سړی به ورته وایي چې حامد خان صاحب و. هغه د ICMS وایس پرنسپل دی. هغه اکثر هلکانو ته وایي چې بچې ته ما له راشه او ما نه څه جوړېدل غواړې ما سره، ما زه د سره سټام کوم او زه به درنه هغه جوړوم. خو شرط پکې دا دی چې زما په فارموله به چلېږي، فارموله به زما چلی، ریګولر به راځي، کلاس به اخلي. او زمونږ ګوره داسې قانون دی، زما خپل ماشوم په اسلامیه کالج کې په 2016-17 کې 18 کې هغه داخل و. هغه به چې اکثر ما ته فون وکړو وی نن زما یو کلاس ولګېده، میدان غنیمت دی. ICMS کې به انشاءالله په ټول کار کې ستاسو یو کلاس نه مس کېږي. دا د ICMS کمالات دي. نن سبا کریم ماشومان ګوره هغه اسلامیه کالج ته لاړ شي، روډ کالج ته لاړ شي، بیا غریبانان پاسټرو کې پراته وي، بیا کوچنګ اکیډمو پسې ګرځي او بیا ټیوشنو پسې ګرځي، په هغې په لکونو روپۍ ځان ضایع کوي. خو څه کوي اسلامیه کالج کې په پلان. نن سبا ګوره که درته وایم پرایویټ ادارې چې کوم د قابل هلکان پالش کولی شي، دونه چې دی دا نورې ادارې نشي پالش کولی. قابل ماشوم ته زما همیشه دا اډوایز دی چې راشه
پرایویټ ادارو ته راشئ، ښې ادارو ته راشئ او ښې ادارې به انشاءالله تاسو نه ډاکټران او انجینران جوړوي. په دې ځای کې ګورې ما د آی سی وي ستون ځکه وانغستو، ستاسو ذهن کې به دا راځي زه هر هغه قابل هلک ته وایم چې پرایویټ ادارې ته راشئ او په پرایویټ اداره کې وګوره چې کومه ښه اداره ده، تاسو په دماغ کار کوي. بیا په پرایویټ ادارو کې هغه ادارې وګورئ چې کومې ادارو ستاسو باندې په جیب بوج هم نه جوړېږي. بعضې ادارې چې دي هغه په زرګونو لکونو روپۍ فیس اخلي، بعضې چې دي کوالټي ایجوکیشن ورکوي او کم فیصه دي او تاسو ته ښه پته ده چې ښې ادارې په 400 کې 2-3 دي. په هغې کې بیا سوچ وکړئ چې ښه اداره کومه ده او فیس ته کم دی. فیس چې دی الحمدلله د آی سی ایم ایس د ټول نه کم دی، په 400 کې ټول نه کم فیس د آی سی ایم ایس کې دی او په هغې کې هم بیا آی سی ایم ایس خلکو له ماشومانو له سکالرشپ ورکوي.